المقصد۔ اس نوجوان کا تعلق پشاور سے ہے اور اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے ہمسایہ ملک بھارت اور 7 دیگر ممالک کے سافٹ ویئر انجینئرز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ مختلف ممالک کے مابین ہونے والے ثقافتی سافٹ ویئر بنانے کے مقابلے میں عبد المقصد نے سب کو مات دی۔ عبد المقصد کی بنائی ہوئی آن لائن پشتو ڈکشنری کو سال کی بہترین ویب سائٹ قرار دیا گیا۔ آپ کی بنائی آن لائن ڈکشنری میں پشتو زبان کے 16,000 سے زائد الفاظ محفوظ ہیں۔ آپ نے کمپیوٹر سائنسز میں ماسٹرز کی تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کے بعد دبئی میں نوکری کی۔ آپ کو آپ کی محنت اور لگن کے صلے میں مختلف ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مقصد دبئی کے ایک کالج میں بطور ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرانو مینہ والو السلام علیکم، زم ستاسو قربا نعمت سبحان په پروګرام زما کلی زما پہچان کې تاسو ته هر کلی ویو نن چې موږ سره د سوکانو د ګلدستې کم ګل موجود دی، هغوی په سافټویر انجینیرینګ کې ځان لا یو بل مقام پیدا کړی دی او د دې مقام له کبله په مختلف ملکونو کې د سوکنو نوم روښانه کړی دی۔ موږ سره موجود دی د سوکنو ګل جناب عبدالمقصد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ موږ تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی ویو۔ ډیره مننه۔ مقصد بھائی دا راته وایي چې تعلیم هم کم ځینه او تر کم هم حاصل کړی دی؟ ما خو تعلیم ماسټر کړی دی کمپیوټر ساینس کې، پرایمري سکول هم همدلته کې والد صاحب سره په سوکانو کې ویلو، او بیا بیچلر او اف ای سی ما د سپیر ساینس کالج نه کړی دی او ماسټر ما بیا سټي یونیورسټۍ پېښور نه کو کمپیوټر ساینس کې۔ مقصد بھائی ستا په دې مقام ته رسیدو کې ستاسو د والدینو څومره کردار دی؟ زه خو یم چې د یو ماشوم په کامیابۍ کې د والدینو ډېر زیات لاس وي۔ موږ ته خپل مشرانو یا پیرنټس په دا وي چې د لوبو خپل وخت وي، د سټډي خپل وخت وي، د مونځو دس خپل وخت وي، او که نن تاسو محنت وکړئ نو په فیوچر کې به تاسو ته د هغې فروټ میلاویږي۔ نو الحمدلله موږ له پیرنټس اوپن هینډ را کړی و چې که سټډي م وکړه هم تاسو به کامیاب یو۔ الحمدلله موږ د هغوی په نقش قدم باندې چلو۔ زما والد صاحب هم ټیچر پاتې شوی، الحمدلله موږ اوس هم په کمپیوټر فیلډ کې او ټیچینګ هم ورسره کوم۔ دا راته ووایي چې د کمپیوټر سره ستاسو شوق څنګه پیدا شو؟ دا د وړوکوالي نه دا شوق د کمپیوټر، بیا ماسټر چې ما کو نو هغې نه بعد ما ته ډایرکټ جاب میلو شو۔ بس کم یو څیز سره چې ستاسو انټرسټ وي د هغې لرننګ یا د هغې زده کول هغه تاسو له مزه درکوي۔ تاسو د سافټویر انجینیر نن سبا جاب چېرته کوئ صاحب؟ زما نن سبا جاب په ابودابي کې د دلته کې یو کالج کې زه سافټویر انجینیر جاب کوم۔ زه د هغوی چې کوم د سوشل میډیا او د ویب سایټ کوم اکټیویټیز دي هغه ټول هینډل کوم۔ مقصد بھائی دا راته ووایي چې د جاب سره سره ستاسو هابیز څه دي؟ زه خو زیاتر ریسرچ اینڈ ډیولپمنٹ کوم، دې نه علاوه په گیمز کې فوټبال کوم، چیس کوم، ټیبل ټینس کوم، او بلاګینګ کوم، ولاګینګ کوم، څه ټریولینګ وغیرہ کوم، د هغې ویډیوز ریکارډ کوم په یوټیوب باندې، زما خپل چینل دی هغې باندې شیر کوم۔ خو زیاتر ټایم زما چې کوم دی په ریسرچ اینډ ډیولپمنٹ کې لګي، نوي نوي څیزونه زده کول او هغه امپلیمنټیشن کول د هغې۔ مقصد بھائی موږ په شروع کې ویلې چې تاسو په مختلف ملکونو کې د خپل شعبې د وجې نه د خپل کلي نوم روښانه کړی دی۔ تاسو دا راته ووایئ چې تاسو کوم کوم ځینه په دې خپله شعبه کې ایوارډز اخیستي دي؟ ما خو په 2014 کې یو کمپټیشن کې حصه اخیستې په انډیا کې، هغې کې د ساوت ایشیا ټول ملکونه شامل وو، نو دا سافټویر بیس مقابلې وي، نو هغې کې ما د پښتو ډکشنري جوړه کړې وه، ملټي ډایمنشنل ډکشنري د نن سبا هم خلک استعمالوي، موبایل لپاره هم شته، کمپیوټر لپاره هم شته، نو هغه ډکشنري فرست پوزیشن ایښتی و۔ بیا هماغه اپلیکیشن ما په د ټول پاکستان په سطح باندې مقابلې کېږي په کراچۍ کې، پاشای ارینج کوي، د پاکستان سافټویر اسوسییشن دی، هغې کې هم ما دا ډکشنري په 2015 کې پریزنټ کړی و، هغې فرست پوزیشن ایښتی و۔ دې نه علاوه پېښور بیسډ ایوارډونه یا اسلام آباد کې پاکستان بیسډ ایوارډونه هم ما اخیستي دي۔ مقصد بھائی دا راته تاسو د پښتو ډکشنري جوړه کړې، د هغې باره کې پلیز موږ ته لږ څه وضاحت وکړئ د هغې جي؟ دې کې 3 ډایمنشنل سرچ دی۔ 3 ډایمنشنل سرچ څه مطلب چې لکه انګلیش ټو پښتو ډکشنري ده، که څوک یو انګریزي او هغه د انګلیش یو ورډ ورکړي چې یاره ما ته پښتو کې مینینګ وښیي، هغه ورته هم ښایي۔ دې نه علاوه پښتو ټو انګلیش ده، که یو پښتون سړی دی هغه ته د پښتو ورډز پته راوایي چې یاره زه د انګلیش زده کول غواړم، هغه هغې کې پښتو ورکړي، هغه ته به انګلیش کې وښیي۔ دې نه علاوه ټولو نه ښه خبره چې د دې ډکشنري ده هغه ده رومن سرچینګ۔ رومن هغه پښتو د کوم چې موږ په دې فیسبوک کې لیکو یا په میسنجر کې چې لیکو انګلیش کې،
خوبي د پښتو خبره. نو داسې قسمه سرچینګ هم تاسو له کولی شي. نو دا درې قسمه سرچ دی، نو دا خلکو له ډېره فایده ورکوي. بله دا چې پښتو تاسو آنلاین لیکئ نو تاسو ته د کیبورډ ضرورت دی، ځکه چې زموږ کیبورډ پښتو لیکي، تاسو ته انګلیش لیکي، تاسو ته د پښتو د کیبورډ ضرورت دی. دې کې بلټ ان کیبورډ دی، تاسو د کیبورډ انسټالولو ضرورت نشته. نه علاوه د ورډ سجیشن هم تاسو له درکوي چې لکه یو ورډ پکې تاسو سرچ کو د هغې کې ته لاندې ښایي چې یاره دا دې سره ریلیټډ سرچ دي. د موبایل ایپس هم شته او په کمپیوټر کې آنلاین هم استعمالیږي، په کمپیوټر کې آفلاین هم استعمالیږي. ډېر ورژنز دي. د سوکانو لومړی ویب سایټ چمکنی ډاټ نیټ تاسو د هغې اوپننګ کړی، تاسو پرانیسته کړی او تاسو شروع کړی، دې باره کې د چمکنی ټي وي ناظرین ته تاسو څه ویل غواړئ؟ بالکل مونږ په 2004 کې د سوکانو دپاره لومړنی ویب سایټ جوړ کړی. هغه ورځو کې د ویب سایټ کانسیپټ دومره نو، خو زوم او ما سره ماما او عارف خان تاسو یې پیژنئ. نو مونږ د سوکانو دپاره لومړنی ویب سایټ جوړ کړی. هغې کې مونږ د سوکانو د چې کوم پرسنالټیز دي، خلک دي، د هغوی انفارمیشن اچولی وو، شجرې پکې اچولی وې، تصویران پکې، دا ټول ډیټیلز مونږ هغې کې اچولی وو. بیا فردر په 2007 کې مونږ دې دپاره ډومین رجسټر کو چمکنی ډاټ نیټ، او دا اوس تقریبا 13 کال یو شو دا مونږ چمکنی ډاټ نیټ باندې دا ټول انفارمیشن پروت دی. ستاسو په سوشل میډیا باندې څه پیج شته دی؟ زما مختلف پیجونه دي په سوشل میډیا باندې. کوم چې ډېر پرومیننټ پیج دی، ښه پیج دی، او لکه لوکلی په کې پی کې او پېښور کې کنسیډر کېږي، خلک یې ګوري، هغه پښتوګل په نوم باندې دی. هغې کې تقریبا 250,000 فالوورز دي، او په دې باندې زه د پښتنو ریلیټډ نیوز اپډیټ شو د پېښور حوالې سره، او د پښتو ژبې د مخکې کېدو ډیجیټل پښتو دپاره زه هم دې کې ډېر زیات کار کوم او زه دې کې شیر کوم. دې نه علاوه د پښتو ډکشنري چې کومه ده هغې کې هم زه ټایم بای ټایم کار کوم، نوي نوي ورژن ریلیز کوم، نوي نوي ایپس ریلیز کوم چې خلک آنلاین پښتو ژبه زده کړي. د سوکانو حوالې سره ستاسو څه اکټیویټیز دي؟ نن سبا خو بس زه چې کله بهر وځم چکر لګوم را لګوم نه چې څومره انفارمیشن یا تصویرانی یا د اویرنس دپاره څه وي. زموږ چې دا کوم مشران دي دی الریډي ډېر زیات کارونه کوي. فضل من الله شو، تنظیم والا شو، شاید بلاد صاحب دي شو، شهاب دي شو، دا ټول الریډي دې دپاره کارونه کوي. او زموږ هم خپل کنټریبیوشن کوو که چېرته کې یو غلط څیز صحیح کوو د هغې د اویرنس دپاره پوسټ کوو، یا داسې څه نیچرل سینري وي یا په ډرون باندې څه شارټس ایښتلي، بس دغه څیزونه کوو نه سبا. مقصد بھائی په اخره کې به تاسو زموږ کلیوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه به پیغام سپیسیفیکلی پیرنټس له ورکوم. زموږ چې کوم زموږ د کلي چې کوم ماشومان دي د هغوی پیرنټس، چې تاسو کوشش کوئ چې خپل ماشومان چې کوم دي هغه باونډ مه ساتئ یو سپیسیفیک څیز ته، چې ماشوم نه تپوس وکړئ چې د هغه په کوم یو څیز کې انټرسټ هغه هغې ته پرېږدئ، نو د هغې ریزلټ هم ډېر فروټفولي. دې نه علاوه د هغه ګریډز هم ښه وي، او په فیوچر کې هغه ماشوم چې کوم دی پیرنټس ته دا نشي ویلی چې ستاسو د وجې ما دا څیز وکړو او ما پکې مارکس وایي نشي تاسو ته ما ویلو چې دا څیز زما نه دی خوښ. څومره پیرنټس چې کوم دي دا د خپل هغه ماشومان چې کوم دی خپل فیلډ ته پرېږدي چې هغه وکړي. دې نه علاوه زیات تر زمونږ مشران چې کوم دي دی اوس د دې اویرنس او د دې بجلو حوالې سره یا د کلي د ښېګړې دپاره کار کوي. څومره چې ینګسټر دي الحمدلله په تنظیم کې ډېر لکان داسې دي چې ینګسټر دي هغوی خپل کار کوي. د مختلفو محلو نه داسې کسان راوچت شي چې هغوی د کلي د فلاح دپاره کارونه کوي، د کلي د ښېګړې دپاره کارونه کوي. مونږ د خپل ګران مېلمه عبدالمقصد خان ډېر شکرګزار یو چې هغوی ډېر زیات مصروف وي او په خپل مصروف سوین ټایم کې مونږ له ټایم ویستو او مونږ سره خبرې اترې وکړي. انشاءالله بیا ملاویږو د یو نوي مېلمه سره، تر هغې دمې پورې تاسو نه اجازه غواړو. د الله په امان.